جلسہ اور دا ضلعی چئیرمین کیسر جمال اشنغری صاحب، دا قومی وطن پارٹی صوبائی چئیرمین سکندر خان شیرپاؤ، دا قومی وطن پارٹی صوبائی چئیرمین طارق خان، دا قومی وطن پارٹی دا ضلع چارسدہ، تمام ضلعی عہدیداران دا پی کے 57، دا پی کے 58، پی کے 59، پی کے 60، پی کے 56 نراغلے ملګرو او خصوصا د اتمازو د مونږه د پارټۍ ملګرو او ورونو، زه ټولو کې مخکې د میجر سعید او د هغوی رور عبدالودود خان او د هغوی ټول خاندان، د هغوی بے حد مشکور او ممنون یم چې هغوی نن سره د خاندانه په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کړ. مونږ ورته په خیر راغلی وایو او دا زما قوي امید دی چې د هغوی راتلو سره زمونږ پارټۍ ته به انشاءالله تعالی ډېر زیات تقویت ملاویږي. زه هغوی ته په خیر راغلی وایم. زه د نصیر محمد خان او د حمزه خان هم بے حد مشکور یم چې هغوی په کوششونو دا نن تقریب او دا نن پریس کانفرنس په دې ځای کې، په دې تاریخي ځای کې نن منعقد شو او دې سره زه د پریچ قوم مشکور یم چې هغوی مونږ له لاس راکړ او انشاءالله تعالی همدغسې به مونږ سره شانه بشانه ولاړي. د نصیر خان خونناک او جذباتي تقریر د هغه خپل یو د ډېرې مودې داسې یو احساس و، یو زړه کې یې خواهش و چې په دې ځای باندې د خپل قوم، د خپل ولس او د خپل ټول تاریخ د قوم تاریخ دلته ستاسو په مخ کې بیان کړي او هغوی ډېر هغې سره تفصیل سره په هغې باندې روشني واچوله. زه د هغوی مشکور یم او د ټول خاندان هم مشکور یم. نن درونو ستاسو د ټولو ډېر وخت به نه اخلم، خو دا 3 کاله د دې موجوده حکومت مرکز کې او 8 کاله په صوبې کې وشو او د دوی کارکردګي او خاص کر د دې 3 کالو چې عمران نیازی وزیر اعظم شو، نو پکار دا دی چې د څه وعدې کړې وې، د ده څه بیانیه وه چې هغه زموږ په مخ کې راغلی وې او د هغې مونږ ته څه ښکاره شوي وې چې واقعي ده چې د قوم سره، ده چې د نوجوانانو سره چې کوم د دې ملک اوس 60-63% دی،
هغوی له یو تمه ورکړې وه، یو امید یې ورکړی و چې دا قوم به زه د الله او دا ملک به زه بدل کړم او نیا پاکستان به جوړ کړم. خو که مونږ اوس جایزه واخلو 3 کاله پس دا حکومت پته لګي چې دوی څه ارادې دي او څه کارکردګي ده. په 4م کال خو بیا الیکشن سلسله شروع شي. نو آیا زه په دې 3 کالو کې د دې قوم چې کومه تمه وه په هغې باندې معیار باندې پوره راغلی دی؟ زما په خیال نه. آیا د چې کومې وعدې کړې وې په کنټینر باندې ولاړ یو شخص خو 800 وی او هغه وخت کې خو داسې بیانات ورکړي او دا تصور یې هغه کړو چې بس زه مسیح یم او که زه راغلمه نو دا د قوم دا تقدیر به بدل شي. هماغه شانتې هغه خبرې نن موږ اورو. خو نقصان یې څه وکړ چې قوم یې مایوسه کړ. قوم باندې دومره بوج واچو چې هغوی نن هغه بوج برداشت کولی نشي. خصوصا د مهنګۍ په وجه نن غریب سړی 2 وخته خپل بچو له رزق نشي پیدا کولی. ای د مضبوط پانزو غریبانانو تاسو ته پته ده چې سهار پاسې او دکان ته لاړ شئ، سبزی له نور شیزونه ده او روټۍ له نه څومره خرچې ستاسو کېږي. بالکل د دې اډو پروا نه ده کړې. نن قوم داسې بیزاره دی چې دا د تاریخ یو حصه به لیکل کېږي. تاریخ کې دومره مهنګۍ په یو حکومت کې دومره مهنګۍ نه راغله چې د کوم مهنګۍ وروسته ده او د دې موږ مکمل مذمت کوو. زه د څه خبر وکړم؟ د پټرولو خبر وکړم، د بجلی خبر وکړم، د ګیس خبر وکړم، د چینو خبر وکړم، د اوړو خبر وکړم، د غوړو خبر وکړم، د کوم یو شي خبر وکړم؟ مایوسي ده. او اوس هم دی د حکومت په چل باندې په دې 3 کاله کې پوه نه شو. نن دې او د ده مشیران وزیران چې کومې خبرې کوي په هغې کې ټولو کې تضادات دي. ده د چل نه ورځي چې دې څنګه په طریقې سره زه د دې مهنګۍ هغه وکړم. ده پرون په دی خان کی ویلی چې دا مهنګۍ چې ده دا بین الاقوامي سطح باندې دا مهنګۍ راغلې ده. د ده وزیر خزانه ابوالروز وی چې دا د IMF ته وجه راغلې ده. د چا خبره منو؟ 4 وزیر خزانه بدل کړل. اوس وایي چې مافیا څوک دی؟ دا مافیا کوم دی؟ ما خو اوسه پورې پوه نه شوم چې دا مافیا دې څه شی چې دی یا دې هر ځای کې چې مافیا دا چل وکړو، مافیا دا چل اوس کول غواړو او دا قوم را پاسول غواړو.
د قوم زړه چې دی هغه ډک دی. مونږ نور د دې نه زیات د برداشت په دې خلکو کې نشته. د دې لپاره به مونږ ووځو میدان ته او د دې هغې به مقابله کوو. نه نوکرۍ ورکړې یا یو کروڑ نوکرۍ څه شوې 50 لکه خلک یې وکړله. دا د اوس تقریبا یو شل ورځې مخکې په یو قلم سره 19,000 کسانو ته نوکرۍ چې دی ولاړې دلته په درېیم ستاسو د کلي دی د ده محکمې کې او نورو محکمو کې دا خلک غریبانان 8-10 کاله نوکري شوې وه هغوی یې وښکله. مونږ په دې نه پوهېږو چې دې چېرته بوتلل دا غواړي او اوس د دې په ټولو لپاره طریقې کار جوړول غواړي. وایي چې 3 کاله او 15 کاله خو څه شی نشته. څو پورې چې ما ته 10 کاله نه میلاو شوی نه د اصلاحات خو نشي کېدی. 10 کاله به درته څنګه میلاو شي؟ 10 کاله دی وایي چې اوس د 15 کالو کې خو چې دا چار وروسته دی هغوی د مافیا لایق نه دي. ګورې دا درته ووایم چې دا چار وروسته دی دا هم د مافیا لایق نه دي. هغوی به بې نقابه کېږي. ډاکټر دا قوم سره داسې څوک ټوکې کوي چې څوک ته بس روچت کې دا دې ځای نه لاس کې دې ونیو راز اوس د په کورسۍ د کېنو. دا قوم د دې حل دی. دا خبرې نور اوس د برداشت نه وتې دي. هر څوک چې دې په دې باندې خبرې کوي په سوشل میډیا کې هم په اوجرو کې هم دا ګپ دی چې دا مونږ سره څه ټوکه وشوه. زه هغه نوجوانانو ته اپیل کوم چې څوک اوس هم وایي چې نه خان دا دی او خان دا دی. خان اوس تاسو خیالي کو هغه ته 20 کاله میلاو شي همدغه خان به یو همدغه یو هغه به یو دا د هغه خبرې به یو نور هېڅ نشته په دې کې د قوم لپاره هغه سره هېڅ نشته. د سره منصوبه بندي نشته چې څنګه دا مهنګۍ کم کړو. ټیک ده په تېرو حکومتونو کې هم مهنګۍ راتله خو هغوی به اقدامات واخیستل او هغه اقداماتو سره به خلکو ته څه نه څه هغه میلاو شو، ریلیف میلاو شو، څه نه څه سهولت به میلاو شو. اوس خو کو یوټیلیټي سټور ته دی نه هلته وه فراډ دی 2 نمبر کاتې دي هلته هر یو شي هلته هم ګران دی. دا مونږ چته مو اورېدلې چې دا چیني به په 115 روپۍ ته رسي. ته چې د نورو ملکونو موازنه کوې نو اوس او د نورو حکومتونو دا موازنه وکړه که نه. تېر حکومت کې په 15-50 باندې چیني و نن 115 روپۍ دي. تېر حکومت کې पेट्रोल चूर 65 रुपए उस पर 123 रुपए दी। तेल हुकूमत के दाबुई दिखाने को मां दाबुई क्या कर रहे हैं कि मोम देर रात से आ गई को आगे वक्त के डॉलर पर 110-115 तरह से दिलो 170 तौर से कर्जे अबुई दा 70 साल की दिसंबर कर्जे आगे शिवे आगा 25,000 अरब रुपए हुए दो काल के 15 कालों के दा 45 अरब रुपए तौर 16
دې ټولره دې سړي زموږ څه دې قوم ولا موقع ورکړه دې خلق ولا موقع ورکړه او خاص کر پښتنو نن د لیبر د هغه بین الاقوامي سطح باندې سروې شوې ده او هغوی وایي چې ټولو کې زیات غربت او ټولو کې زیات بېروزګاري په خیبر پښتونخوا کې ده په دې پښتنو باندې ده دې پښتنو باندې موږ ته خپل حقوق نه ملاویږي موږ ته خپل حصه نه ملاویږي نواز شریف صاحب کو وایي چې ووٹ کو عزت دو مونږ وایي چې پښتون کو عزت دو پښتون کو عزت دو پښتنو چې کوم قرباني ورکړې زمونږ هم صحت جوړېږي نه د دې ټول هغې لپاره اوس آئنده انتخابات لپاره وایي چې مونږ به الیکٹرانک مشین استعمالو هغه مشین کې به زموږ د بابا خپل کور والا بوجي هغوی ته پته نه چې څه کوي داسې بټن حال او کومه بټن پته ووایه دا ټول دا اوس نوې طریقه دی روکل غواړي عجیبه خبره ده تنظیم د ډېر داغلی پیروار دی اوس دې موږ ته چل ښیي چې نه دا مشین په وجه به ملک کې دانګي ختم شي دا مشین چې دا ملک سامره سیاسي پارټۍ دي ټولو رد کړی دی سوای د دې نه او الیکشن کمیشن چې کوم یو آئینی اداره ده الیکشن کمیشن وایي چې دا ممکنه نه ده نه هغوی باندې دومره پریشر اچولی دی چې روزانه دوه درې وزیران راځي هغوی ته هغوی باندې دباو واچوي چې ته ورکړه استعفا دا څنګه خبره ده عمده الیکشن کمیشنر چې دی دا د عمران خان منتخب سړی دی درست دی او چې وزیران وایي چې نه دې لرې کې دا تضاد نه دی مونږ د الیکشن کمیشن او د دوی دا کوم طریقې سره چې دوی هغوی باندې دباو چلی دی د دې ملک عوام او قومي وطن پارټي الیکشن کمیشن سره ولاړه ده او مونږ غواړو چې هغه دې داسې فیصلې وکړي چې هغه د قوم او د ملک کې صحیح انتخابات وشي نو بیا به دا ملک په صحیح لار روانېږي دا ملک د پټلۍ نه کوز شوی دی هسې هم د ټرینونو خو روزانه اکسیډنټ کېږي هغه هر یو شی د هغې نه پټلۍ نه کوز شوی دی خو دوی صرف دا مقصد نه دی دا الیکشن کمیشن باندې چې دوی دباو اچولی دی هلته د دوی د فارن فنډینګ کیس دا دوی پارټۍ ته چې کومې پیسې ملو شوي دي هغې کې قبض شوی دی په هغې کې داسې خلکو پیسې ورکړي دي چې هغه منی لانډرینګ کې راځي داسې خلکو پیسې ورکړي چې هغه د دې ملک خیرخوا نه دي اوس د هغې نه یریږي چې هغه فیصله را روانه ده د دوی دباو واچوي چې دا سړی دې لرې شي یا دې دباو شي چې زموږ دا فیصلې نه کوي ده خو په دې ملک کې د احتساب خبره کړې وه 3 کالو پورې اوسه پورې هېڅ په هغې کې یو ذره هغه ونه شو نور به دې نه پس احتساب وکړي مونږه د دې خپلو حقوقو لپاره او د ملک جمهوریت لپاره او د ملک
دا قانون بالادستی لپاره او د ملک د غریبانانو د خوشحالۍ لپاره په دې ملک کې دا کوم تنوع چې پیدا شوی دی او دا هغه راغلی دا بېروزګاري او مهنګایي راغلې ده د هغې لپاره موږ میدان ته روتي یو او انشاءالله تعالی په یو وخت کې زمونږ تاسو مخکې هغه وګورئ چې قومي وطن پارټي او موږ څه وعده کړې ده هغه وعده باندې قایم یو او هغه وعده هماغه شرط یې موږ قایم او ځان په هغې باندې کار کړی دی موږ خو د خپلو حقوقو لپاره هر قسم جدوجہد کوو دې پرون ډېرو ته راغلی و زمونږ خو دا تمه وه چې هلته به دې دا چشمه رایټ بین کنال لیفټ اریګیشن سکیم اعلان به کوي چې هغې سره به مونږ ته خپل اضافي زمونږ اوبو د حق چې دی هغه به مونږ ته میلاو شوی و او په دې ملک کې به او په دې صوبې کې به د غنمو پیداوار زیات شوی و او خلکو ته به اوړه ارزان میلاو شوي و خو نه ده په زړو زمونږ د وخت هغه کومې سکیمونه چې دي د هغې افتتاحګانې وکړې او په جنوبي وزیرستان کې دوه ضلعې جوړه کړې دا خو د سړي د چیف منسټر کار دی ستا کار خو نه دی چې ته راغلې هلته د دوه ضلعې اعلان وکړو په کار دا دی چې یو لویه منصوبه د دې صوبې له ورکړې وې دې پښتنو له ورکړې وې چې زمونږ هم ته خپل حق میلاو شوی و دې اتمازو سره زمونږ رشته ده زمونږ دا یو وګوره نه یو شانتې یو کلي یو ګاونډیان یو نو ستاسو زمونږ ډېر زمیندار وروڼه دلته به ناست دي زه چې دلته په صوبې کې وم نه د دې ځای خلک به چې شولګرې ته تلل نه په لویې لارې به تلل دلته پول نه یا په اوبو کې به همدغسې اوبو کې تلل ترانه به هغوی ته به هم تکلیف و هغه پول ما دلته هم جوړ کړ رزړو کې هم جوړ کړې دواړو ځایونو کې شولګرې لپاره پولونه جوړ کړل چې دې خلکو ته آرام میلاو شي د دې اتمازو ګیس دا الله تعالی فضل و دلته د ګیس منصوبه دا چارسدې نه چې راوالی دی ټولو کړو ته په دې لیکه کې دا کاغذ سام راکړي چې دي